كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب حلاوة الإيمان. امام بخاری رحمت الله علیه باب دی او دا باب په دې خبره کې دی چې خوږواله او لذت ایمان چې دا ایمان به سړی ته کله خوږ شي کله به لذیذ شي او دې مطلب څه دی. نو امام نووي رحمت الله علیه دې ترجمه کړې ده چې حلاوت الایمان معنا استلذاذ الطاعات دی چې د الله عبادت کې نو خوند به لذر کوي. دا د ایمان د خوږوالي نښه ده چې ته به د الله په اطاعاتو چې د الله دپاره کم کار کې که هغه د مونځ په شکل کې کې او که د روجې په شکل کې کې او که د هغه د دعوت الله په شکل کې کې کم اطاعت چې ته کوې تاله خوند درکوي او په دې لار کې چې کم مشکل راځي او په دې لار کې چې کم مصیبت راځي په دې لار کې چې کم خندان راځي په خنده پیشانۍ سره برداشت کول دا دی حلاوت الایمان. دا دی د ایمان خوږوالی. په دې باندې امام بخاری حدیث پیش کړي. حدثنا محمد بن المثنى وایي ما ته بیان کړی محمد زوی د مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي هغه وایي ما ته بیان کړی عبد الوهاب الثقفي قال عبد الوهاب وایي حدثنا ایوب ما ته بیان کړی ایوب عن ابي قلابه دا ابو قلابه نه او ابو قلابه تابعی عالم دی عن انس د انس رضی الله تعالی عنه نه چې هغه صحابي رسول دی بلکې خادم خاص دی د پیغمبر خدا. لس کاله خدمت کړی دی. لس کاله هغه د نبی علیه السلام په حواله خبره کوي. قال نبی علیہ السلام په یو موقع کې وفرمایل ثلاث من کن فیه وجد حلاوة الایمان. ثلاث خلال درې خبرې دي درې خوینه دي درې خوینه وجدا چا چې اومندل او چا چې دا حاصل کړه څوک چې دې ته ورسېده نو من کن فی څوک چې دا خلال ثلاثه په هغه کې وي نو وجد حلاوت الایمان د حاصل کا خوند د ایمان د ایمان په خوند پوه شو نو دله به د ایمان متعلقات چې څومره اطاعت رسول او اطاعت الله دی او څومره د دین کارونه دي دا به وله خوند ورکوي دا به وله مزه ورکوي او هغه د ایمان خوږوالی دا دی چې ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما الله او رسول به ورته محبوب وي دته د الله او د رسول نه چې علاوه څه دي یعنی په دې دنیا کې چې څه دي د ټولو نه به ورته زیات الله او د الله پیغمبر ګراني. دا د ایمان د خوږوالي نښه ده. دا ایمان د ده په دې دا ایمان د ته لذیذ لګي ځکه د الله سره مینه د هر چا نه زیاته ده او د رسول الله سره مینه د هر چا نه زیاته ده. او دویم د حلاوت د ایمان نښه دا ده چې وان یحب المرء لا يحبه الا لله. مینه نه کوي د یو تن سره وان یحب مینه کوي یو سړي سره او د یو تن سره نو لا يحبه مینه ورسره نه کوي الا لله مگر خالص د الله د رضا دپاره. د دې وجې نه چا سره مینه نه کوي چې مال او دولت دی ورسره
عیش او آرام دی ورسره، نور څه منصبداري دي ورسره. نه د دې وجې نه مینه نه کوي. مینه د دې وجې نه کوي چې دا د الله بنده دی او الله ته خوږ دی، زه ورسره ځکه مینه کوم. او ان یکره ان یعود فی الکفر، او مکروه او بده ګڼي، نفرت کوي چې واپس شي په کفر کې. کفر ته واپس کېدل ورته ډېر بد لګېږي. څنګه ورته بد لګي؟ کما یکره ان یقذف فی النار، داسې بد لګي لکه دی چې بد ګڼي دا چې دی وغورځولی شي په اور کې. اور ته غورځېدل چې څومره ده ته بد لګي، دومره ده ته کفر ته واپسي بده لګي. دا معنا ده. باب علامة الإيمان حب الأنصار. امام بخاری باب دی، باب هذا باب، خبر د مبتدا محذوف دی. او علامة الإيمان نخد ایمان حب الانصاری من د انصارو د مدینه سره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو قسم مرګرو سره چې انصاری مدینه دي، د دې سره مینه کول دا د ایمان نښه ده چې څوک د انصارو سره مینه کوي پته ولګي چې دا مؤمن دی. حدثنا ابو الولید، وائی امام بخاری زما استاد ابو الولید ما ته بیان کړو. قال حدثنا شعبہ، هغه وایي ما ته شعبہ بیان کړو زما استاد. شعبہ وایي قال اخبرني عبد الله ابن جبر، وایي ما ته زما استاد عبد الله زوی د جبر بیان کړو. قال عبد الله صاحب وایي قال سمعت انس بن مالک، ما اوریدلی د انس زوی د مالک نه عن النبي صلی الله علیه وسلم چې هغه د پیغمبر خدا په حواله خبره کوله. قال پیغمبرو فرمایل آیت الایمان حب الانصار، نخد ایمان من کول دی د انصار سره، و آیت النفاق بغض الانصار، او نخد منافقت بغض کول دی د انصارو د مدینه سره. دا د انصارو سمینا دا د ایمان نښه شوه، او د انصارو سره بغض کول دا د منافقت نښه شوه. انصار د ناصر جمع ده، او چا ویلي دا د نصیر جمع ده. اوس دې انصارو ته دا انصار ولې وایي؟ ځکه ورته وایي لنصرتهم النبي صلی الله علیه وسلم، دوی د پیغمبر اسلام نصرت کړو، او دا اولاد د اوس او د خزرج دي. او دا اوس او خزرج دا دوه قبیلې چې سازي شوي دي، دا بچی د قیلی دي، د نیا نوم قیلو، او د هغې نه دا دوه غټې قبیلې سازي شوي وي چې یو ته به اوس وی او بل ته به خزرج وی. او دا د دوی نومونه وو اوس او خزرج. د نبی علیه السلام د مرګرتیا نه مخکې چې د نبی علیه السلام په مرګرتیا کې راغله، نو دوی نوم انصاري مدینه وشو. اوس دا باقاعده نوم دی د اوس او د خزرج، انصاري مدینه. که دوی دي او که دوی بچی دي، او حتی چې دوی آزاد کرده شده غلامان هغه هم انصارو کې شامل دي. یا ټولو ته انصار وایي. باب بلا ترجمه باب دی، او دا یاد ساتئ چې کله امام بخاری باب کی دي او ترجمه الباب ورسره کی نه دي، دې معنا دا ده چې کوم حدیثونه د نه رسو را روان دي دا د مخکې باب نه د مخکې باب تفصیل دی، او دا باب د مخکې باب نه
بمنزلة الفصل له دا ایمان ہے. حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا ابو ادريس عائز الله ابن عبد الله ان عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه دا عائز الله وائی چې عباده زوی صامت صحابي دا صحابي رسول دی او وکانه شهید بدر دی بدر ته حاضر شوی د بدر په غزا کې حضرت عباده ابن صامت حاضرو او دی پکې شریکو او هو احد النقباء ليله العقبه او دا حضرت عباده دا یو دا غ نقباو نقیبانو مشرانو نو په شپه د عقبې باندې. نقبا جمع د نقیب ده. نقیب رئیس ته قوم ته وایي، محافظ د قوم ته وایي، ملک د قوم ته وایي، منبر د قوم ته وایي. نقبا او په شپه د عقبې باندې. دا شپه د عقبې څه ده؟ دا جمر عقبه چې ورته وایي او تاسو یې اولئ د دې لاسته یوه ډیری ده، غټه ډیری ده، هغې ته عقبه وایي. او دغه جمره په جمرة العقبه دا دی چې دا دې عقبې ته نږدې ده، ځکه جمرة العقبه ورته وایي. دا به داسې چلو چې کله به حج موسم راغی او د مینا ورځې به راغلې نو نبی علیه السلام به راغی او په مینا کې به کیمپونه د هرې قبیلې ته به ورته او هرې قبیلې ته به یې دا ویل چې ما به څوک ځان سره تاسو کې بوځي او زما حفاظت به وکړي او زما سره چې کم امانت دی زما د رب د طرفه چې زه دا امانت هغې ته ورسوم. هېڅوک دې ته نه تیارېدل. دا ډېره ګرانه مسله وه. د ټولو عربو د قبایلو دشمني په سر اخیستلو. لومبي ځل باندې د مدینې د باشندګانو د شپږو کسانو سره پیغمبر خدا ملاقات وشو او دا بالکل یوه نیمه بجه ټیم دی د شپې په دې عقبه د پاسه مشرکانو ددي او اجلاس وشو، مسلمانان شو. حقال له به که خیر ملاقات کوو په دې ځای باندې او تاسو به ځان سره کسان راولئ. زه چې د درس کې وم چې ځان سره آینده اتوار شپې له به چې کوم دی ځان سره بل کس راولي. نو دا نبي علیه السلام ورته وویلي چې ځان سره به آینده کسان برابروئ او راولئ به او د اسلام کار به کوئ. د شپږو کسانو کار وکړو. کال له چې راغلو نو 12 کسان شو. نو بیا میټینګ وشو او بیا ویل چې کال له انشاءالله که ژوند دي نو بیا په دې ځای باندې میټینګ کوو او تاسو به ځان سره نور کسان هم دا کوئ تیاروئ. هغه 200 کسانو دونه کار وکړو چې 70 کسان مشران تیار شو او چې کال له حج له رالل هم په هغه ډیرۍ باندې د پاسه ملاقات دی او دا بس آخری ملاقات فیصله کن ملاقات. عبدالله زوی رواحه مشر دی کم چې په جنگ موته کې په شهادت باندې پایس شو. د الله پیغمبره موږ ته خپل شرط ووایه او د خپل رب شرط دې راته ووایه. نبی علیه السلام ورته ویل زما د رب شرط دا دی چې زما رب به یو ګڼئ هېڅوک به ورسره نه شریکوي، هېڅ شی به ورسره نه شریکوي. او زما شرط دا دی چې زما به داسې حفاظت کوئ څنګه چې د خپلو بیبیانو د خپلو بچو او د خپلو ځانونو حفاظت کوئ.
عبدالله زوی د رواحه ورته وفرمایل چې د الله پیغمبره دا خو ستا او ستا د رب شرطونه شو فما لنا منګ له به څه نو نبي کریم ورته وفرمایل فلکم الجنه ستاسو لپاره به جنتي نو عبدالله زوی د رواحه وفرمایل چې یا رسول الله لا نقیل ولا نستقیل ګوره نه منګه د خپل واده ماتو او نه منګ د دې مطالبه کو چې دا دې ماته شي ستا او ستا د رب د طرفه موږ سره واده دغه سي څنګه چې زمونږ د طرفه تاسو سره بس نبی علیہ السلام ویل زه به درځم هغې ویل ته به بس ته راځه نو د هغې په نتیجه کې هجرت راغی او د دغه وخت نه د دوی نوم بدل شو اوس او خزرج په اوس او خزرج باندې بیا نه یادېدل بلکې په انصاري مدینه باندې یادېدل او دا د دوی نوم او اسم وګرځېده او نبی علیه السلام به ویلي چې الناسو دساری والانصارو شعاری دا خلق زما ټول خلق امتیان دا باری جامه ده او انصار زما لاندې جامه رقم چې په بدن لګېدلي هغه جامه ده زما او کله ټول خلق سباله په مختلفو لار روان شي زبر انصارو په لار باندې زما او په یو موقع کې انصار خفه شو د فتح مکې نه وروسته د حنین په جنګ کې چې هلکان وویلې چې زمونږ تورې د قریشو د وینو نه لا وچې شوي نه دي او چې څه غنیمتونه د بني مستلق نه راله ټوله ګیله ورکړه نبي علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې انصارو صرف په یو تنبو کې راجمع کړ ټول او ورته یې ویلې مشران چې ستاسو نه ماته بعضې خبرې را رسېدلي دي ګورئ تاسو اوږې وئ زما په وجه الله تعالی ماړه کړئ تاسو د یو بل دشمنان یې زما په وجه باندې الله دوستان کړئ ډېرې خبرې وکړئ انصارو به یو خبره کوله چې الله او د رسول مهرباني ده بس د الله او د رسول مهرباني نور څه ونه ویل نبي علیه السلام چې خپلې خبرې بس کړې ویل تاسو ته چې ما دونه خبرې وکړې سپېرې خبرې او تاسو ما له یوې جواب رانه کو تاسو ما ته به مو ویلې وې چې قوم راوشړلې موږ ته له څه درکړو خلکو پرېښې وې موږ دې ملګرتیا وکړه او ډېرې خبرې دا تاسو ما دا جواب ولې نه راکړو او به ویل چې انصارو تاسو ته یو خبره کومه تاسو په دې خوشحاله یئ چې زه کور ته ګډ یو بیزي او خان بوځئ او که په دې خوشحاله یئ چې د الله پیغمبر کور ته بوځئ انصار ویل موږ په دې خوشحاله چې موږ سره پیغمبر لاړ شي دا یره پیدا شوه چې فتح مکه وشوه مبعد پیغمبر خدا په خپل کلي کې پاتې نه شي دا انصاري مدینه نو دا هو احد النقباء ليله العقبه کې مې خبره کوله ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ السلام په دغه میټینګ کې ویلي وحوله عصابه من اصحابه او یو جماعت د مرګرو نه چاپېرته ناسته نبی علیہ السلام فرمایل بایعونی ما سره بیعت کوي علی الله تشرکو بالله شیئا په دې خبره چې الله سبا هیڅ شی نه شریکوي ولا تسرقوا غلاګانې به نه کوئ ولا تزنوا زناګانې به نه کوئ ولا تقتلوا اولادکم خپل بچي به نه وژنئ خانداني منصوبه بندۍ باندې به عمل نه کوئ ولا تاتون ببهتان تبترونه بین ایدیکم وارجلکم او تاسو به راتله نه کوئ په الزاماتو لګولو
چې تړی تاسو د الزام لرا د خپلو لاسونو د خپلو خپو د طرفه د خپل ځان د طرفه ولا تعصوا فی معروف او تاسو به نافرماني نه کوئ زما سره د نیکۍ په کارونو کې چې کم د نیکۍ کار ورته وایم دا به کوئ په من وفا منکم چا چې دا واده سرته ورسوله ستاسو نه فاجره علی الله نو د هغه مزدوري په الله ده ومن اصاب من ذلک شیئا او هغه څوک چې ورسېده د دینا څه شي ستا یعنې معنا داره خلاف ورزي وکړله په عوقب هغه له عذاب ورکړی شو په دنیا کې په هو کفارة له نو دا کفاره شوه د ده دپاره ومن اصاب من ذلک شیئا او څوک چې ورسېد یو شي ته د دینه ګناه یې وکړه ثم ستره الله او بیا پې الله پرده واچوله نو په هو الی الله دا سړی الله ته سپارلی دی ان شاء عفا عنه که الله وغواړي نو عفه به ورته وکړي و ان شاء که الله وغواړي عاقبه عذاب به ورکړي فبایعناه علی ذلک نو موږ بیعت وکړو د پیغمبر سره په دې خبره باندې موږ د پیغمبر سره دغه وکړو دا لوزنامه وکړه او بیعت هم ورسره وکړو دا یو مسله ده او ډیره مختلفون فی او معارکة الآراء مسله ده چې دا حدود کفارات دي او کدا زواجر دي نو ډیر علما په دې دي چې دا مکفرات دي یعنی کم سړی کومه ګناه وکړه دنیا کې ولا کومه سزا ورشو دکې سزا و باس نور سپین باز دی او ډیر علما او ابو حنیفه هم په دې کې چې دا زواجر دي صرف دا ګناهګار له چې په دنیا کې موږ کوم عذاب ورکو کوم سزا ورکو دا د خلکو د بندولو لپاره د فسق فجور نه او د ګناهونو د خلکو د بندولو لپاره کوو نور آلته الله چې کومه سزا ولا مقرر کړې به ول ورکوي په خپل ځای باندې دا ځان له یو اختلافي مسله ده د جګړې مسله ده دا په دې زمانه وځم نن بس کو خو او الله رب العزت ته مونږ او تاسو د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په احادیث باندې پوهی کی او په دې باندې الله موږ له عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العزت دغه نیکانو صالحانو چې د پیغمبر خدا مرسته کړي او د پیغمبر خدا تایید کړي او الله تعالی پاګي باندې لوی درجه ورکړي دي الله موږ ډیر کمزوري او عاجزان یو خدای موږ دغه نیکانو صالحانو په تور او طریقه باندې روان کی او موږ نوم الله د خپل دین حمایت والی خدای موږ خډیر بے کس او بے وسه او بے دغه خدای پاک د مظلوم مسلمانان زنانه او نارینا چې د امریکای کافر او د يهوديانو کافرانو په سازشونو کې راګري دي او په جیلونو کې پراته دي او دا مشکلات او سختو کې پراته دي الله ته په خپل غیبی امداد باندې داګي درایستلو د پاره لار همواره کی او الله رب العزت امریکا تس نس کی يهوديان تباہ او برباد کی الله مونږه ټول داګي د ضرر او د شر نه محفوظ او مامون کی اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره